Assalamualaikum. Today my topic the structure of flow are influenza virus. نن چې زمونږ کوم ټاپک دی نه غاده په سټرکچر باندې د چا په سټرکچر باندې د فلو وایرس یا د انفلوئنزا وایرس په سټرکچر باندې ګوره د فلو وایرس چې کوم دنه مونږه انفلوئنزا وایرس چې کوم دنه هم مې شو دا مونږه د وایرس چې کوم دنه یو نوم دی چې څوک وته فلو وایرس وایي او څوک وته چې کوم دنه انفلوئنزا وایرس وایي نن مونږه ته د وایرس پر سټرکچر باندې کوم نه ځان پوهیو چې د مونږه لا سټرکچر څنګه دی دا شیپ مونږه څنګه دی ښه نو راځي چې په دې باندې ځان پوهیو اول خو چې کوم دنه ګوره تاسو دا پیژنئ چې د فلو وایرس کوم څه مطلب دا ګوره فلو مطلب مونږه څه بخار تبا نو مطلب دا چې دا وایرس په مونږه څه پیدا کوي دا مونږه بخار پیدا کوي دا به مونږه څه تبا ټوخه دا به کوم نه پیدا کوي ښه نو دا اوس دا تبا او ټوخه دا چې کوم نه په چا کې پیدا کوي په کم ارګانیزمز کې چې کوم نه پیدا کوي نو دې تر تاسو ګوره انفلوئنزا از وایرس دا خو تاسو ما وی چې انفلوئنزا مونږه څه وایرس دی that causes flow in human دا انفلوئنزا وایرس مونږه د فلو کاس کوي بچا کې په هیومنز کې فلو مطلب بخار ته بتا ته ما وی چې فلو مونږه څه ته وایو مونږه ته به وایو دا انفلوئنزا وایرس څه چل کوي د مونږه چې کوم نه تبا پیدا کوي بچا کې پیدا کوي په هیومنز کې چې کوم نه پیدا کوي ښه دا خبره چې کوم دا کلیر شو اوس ته د شیپ چې کوم نه مونږه څنګه د شکل نو د انفلوئنزا وایرس چې کوم نه مونږه سم مختلف قسمه چې کوم نه شکلونه لغون کې داسې بدل غون کې لکه څه په شانی سپیریکل شیپ اکثر داسې چې کوم نه تاوی مطلب ګولی او اول یا چې کوم نه د اگې په شانی صحیح دا داسې ګول غون کې مونږه چې کوم نه شکل لکه دې ته دا ګور تاسو چې کوم نه مال انفلوئنزا وایرس شیپ چې کوم نه جوړه دا چې کوم نه مونږه دا سټرکچر دی او بل لا شیپ دا چې کوم نه مونږه سره رفي مطلب دا چې دا مونږه سره پمني نو وګوره د پاس به مونږه چې کوم نه سپایکس لګیدلې دي نو دا مونږه سره پمن نه کنه نو په دې وګه باندې مونږه ورته چې کوم نه رف وایو او شیپ څنګه دی سپیریکل دی یا چې کوم نه د اول په شان دی مطلب ګول دی یا چې دا اگې چې څنګه رنگ داسې غون کې لکه مطلب بس راوند شیپ دی ښه شیپ هم کلیر شو اوس ټایپس وایو چې مونږه کوم دا انفلوئنزا وایرس ته ګان ته دې چې کوم نه ځان لا ټایپس ځان لا چې کوم نه قسمونه دي مینلی 4 ټایپس دي مونږه چې کوم نه سلور ټایپس دي چې هغه ته مونږه سوایو هغه ته مونږه انفلوئنزا A انفلوئنزا B انفلوئنزا C او انفلوئنزا D دا ورته چې کوم نه وایو مونږه د وایرس چې کوم نه نمونه دي ښه دا مونږه چې کوم A او B او C وایرس د انفلوئنزا وایرس دي نو دا مونږه په هیومنز کې چې کوم نه نو تبا پیدا کوي په هیومن کې چې کوم نه مونږه سره بخار پیدا کوي مطلب د بیماری مونږه په سکه پیدا کوي دا د مونږه په هیومنز کې پیدا کوي او دا کوم D چې مونږه سره کوم وایرس ته د انفلوئنزا وایرس کې سم دا په نورو ارګانیزمز کې چې کوم نه مونږه سره تبا چې کوم نه پیدا کوي لکه مثلا مونږ سره کیټ ډاګ پیشو شو یا چې کوم نه سپیشو دا مونږ سره په دې کې چې کوم نه څه کوي بیماری چې کوم نه پیدا کوي ګور دینه کې چې کوم نه مونږه دا درې قسمونه سره د انفلوئنزا وایرس د A B C او اوس وسه چې کوم نه دا D هم ډیسکور شوی دی دا D مونږه د انفلوئنزا داسې قسم د انفلوئنزا وایرس چې دا پیشوګانو کې یا چې کوم نه دا شان پسپو کې په نورو ارګانیزمز کې چې کوم نه تبا پیدا کوي او دا درې چې مونږه کوم وایرسز دي نه دا په هیومنز کې چې کوم نه څه کوي هغه کې چې کوم نه تبا پیدا کوي هیومنز کې چې کوم نه بیماریاں پیدا کوي ها اوس دا مونږه چې کوم وایرس ته چونکه وایرس ته دغه په سیل باندې اٹیک کوي نو ست د مونږه سره حاصل چې کوم نه کوم یو دی مطلب د چې په کوم سیل باندې اٹیک کوي نه هغه سیل چې کوم دی هغه در لپاره حاصل هغه ته چې کوم نه مونږه حاصل وایو نو د انفلوئنزا وایرس چې کوم نه مونږه د حاصل چې کوم نه سره هغه چې کوم نه مونږه سره اپیتیلیل سیلز مونږه څه سيزونه دا مونږه د انفلوئنزا وایرس چې کوم نه حاصل دی مطلب دا دی چې انفلوئنزا وایرس چې کوم نه دای سره په اپیتیلیل سیل باندې کوم نه حمله کوي څنګه چې مونږه سره HIV وایرس هغه چې کوم نه په امیون سیلز باندې کوم نه حمله کوله چې پای کې مونږه سره وایټ بلډ سیل راتل او بیا پای کې مونږه سره CD4 سیل یا ورته مونږه چې کوم نه هیلپر ټي سیل چې کوم نه هم مل شو چې پاغه باندې با HIV چې کوم نه حمله کوله د HIV د لپاره خاص سیل چې کوم نه هغه CD4 سیل یا چې کوم نه هیلپر ټي سیل او د انفلوئنزا وایرس د لپاره چې مونږه سره کوم خاص سیل نه هغه کوم یو د هغه مونږه چې کوم نه اپیتیلیل سیل اپیتیلیل سیل چې کوم نه کم ځای کې اپیتیلیل سیل زمونږ چې کوم د پوزره د پوز نه واله کنه چې دا نالۍ چې کوم نه دغه پورې د لنګز پورې چې راغلي دا مطلب دا زمونږ چې کوم د ساره نالۍ دا نو ساچ مونږ دا کنټریکټ نو په دې کې مونږ چې کوم نه د اپیتیلیل سیل چې کوم نه موجود دي نو دای په سمان اٹیک کوي د اپیتیلیل سیل باندې چې کوم نه اٹیک کوي اپیتیلیل سیل اپ ریسپایریټری ټریک مونږه د ریسپایریټری دا چې کوم لاره د مونږ چې د ریسپایریشن د لپاره کوم لاره مطلب دا د مونږ چې سالو انهلیشن او ایکسهلیشن چې کوم نه کوو اکسیجن چې کوم نه هغه څه کوو هغه د نه کوو کاربن ډای اکساید
چې کوم نه بارکاو نو د سا چې کومه لاره ده دې ته چې کوم نه مونږ ریسپایریټري ټریک چې کوم نه وایو نو دا اپیتیلیل سیل چې کوم نه مونږ دلته کې موجود دي نو دا انفلوئنزا وایرس په کوم ځای باندې اٹیک کوي دا چې کوم نه په دې ځای باندې اٹیک کوي نو ګره په دې کې مونږ اساس راځي په ریسپایریټري ټریک کې لکه مثلا مونږ چې کوم نه فوز نو دا شو دا ځان تروټ ګلا شو او د لنګز پورې بس دا مطلب دا لري کنه چې دا غنه والی د نوز نه والی ټو الویولای پر د پوز نه والی چې کومه الویولای دا الویولای چې کوم نه کوم ځای کې الویولای چې کوم نه دا مونږه سره د ریسپایریټري ټریک چې کوم نه اخري سره چې دلته کې مونږه سره ګیسز ایکسچینج چې کوم نه کیږي د بلډ او د لنګ ترمنځ چې کوم نه مونږه سره ګیسز ایکسچینج کیږي چې لنګ چې کوم نه اکسیجن یوړي هغه بلډ ته ورکی او بلډ کاربن ډای اکساید راړي هغه د لنګز ته ورکی او د لنګز چې کوم نه کاربن ډای اکساید بار ته راړي نو هغه چې کوم نه مونږه څوک کار کوي هغه کار مونږه سره الویولای کوي نو مطلب الویولای مونږه سره ګیسز ایکسچینج کوي د ګیسونو چې کوم نه تبادله کوي ښه د اپیتیلیل سیل چې کوم نه مونږه درکم ځان درکمې پورې موجود دي د پوز نه واره الویولای چې درکمې پورې دا د آی پورې چې کوم نه مونږه د اپیتیلیل سیل موجود دي دا انفلوئنزا وایرس دای په چا باندې حمله کوي دای په دې اپیتیلیل سیل باندې چې کوم نه حمله کوي نو ستما ته وایا چې دا اپیتیلیل سیل تا خاطر د پوز نه واره د الویولای پورې چې کوم نه پراته دي مطلب زمون چې کوم ریسپایریټري ټریک ته په دې باندې دای تعالی حمله کوي نو خامخا ته د بدنزله کیږي تا ته زکام کیږي تا ته ټوخې لګي او هغه سره ورته خامخا چې کوم نه بیا بیماری پیدا کیږي نو زیاده مطلب دا رہے راته ته چې زکامي دا زکام مونږه د کم وارث د وجه نه دا چې کوم نه مونږه د انفلوئنزا وارث د وجه نه ځکه چې دا ریسپایریټري ټریک چې کوم نه مونږه د څوک خرابای دا چې کوم نه مونږه دای خرابای ځکه چې دا ریسپایریټري ټریک چې مونږه کوم اپیتیلیل سیلز دي هغه د انفلوئنزا وارث چې کوم نه حاصل دي دا انفلوئنزا وارث چې کوم نه صرف پر حاصل معنی مطلب په اپیتیلیل سیل معنی چې کوم نه حمله کوي چې په هغه معنی حمله وکړي دا غي د وجه نه چې کوم نه نزله زکام او تبه چې کوم نه شان ټوخې چې کوم نه سکیږي هغه چې کوم نه پیدا کیږي ها نو مې ساتم چې دا پوینټس خو برته چې کوم نه کلیر شي ها اوس چې کوم نه سټرکچر طرف ته راځي کو چې مونږه د انفلوئنزا وایرس یا د فلو وایرس چې کوم نه سټرکچر څنګه لري په دې کې مونږه دانه نسس راځي او دا غي چې کوم نه سس کار دی ها نو مونږه د دې چې کوم سټرکچر دی کنه نو پای کې مونږه باندې پوینټ راغستره لیپټ بایلیر نو دلته کې مونږه لیپټ بایلیر چې کوم نه کم ځای کې په دې سټرکچر کې دا مونږه د انفلوئنزا یا د فلو وایرس چې کوم نه سټرکچر دی نو دې طرف دا غواړه دا بلیک دایره چې کوم نه ښکاری دا چې کوم نه مونږه لیپټ بایلیر دی او ظاهره خبره ده چې لیپټ نه جوړ دی او بایلیر او ځکه وایو دا مونږه چې کوم نه دوه لیر دي اوس څنګه لیپټ خو وایرس خپل نه دا د چې کوم نه کم ځای نه ملاوي شوی دی دا چې کده په حاصل باندې حمله کوي دا حاصل کم یا د مونږه اپیتیلیل سیل دی چې کده په اپیتیلیل سیل حمله وکي اول د خپل ریپلیکیشن وکي او کله آلته بار ته روزي د هغه سیل نه چې کوم نه څه چلو کې دا چې کوم سیل میمورین دی هغه چې کوم نه ځان نه راځي پیره کې مطلب د اپیتیلیل سیل چې کوم سیل میمورین دی هغه ځان نه راځي پیره کې سپیشل میمورین کې موږ راسي خو لیپټ ځګنه دا ورته چې کوم نه آلته ملاوي شوی دی څنګه چې موږ ایچ آی وی وایرس کې ویلو ایچ آی وی وایرس کې هم چې کوم نه خپل نه موږ سړي په پروتینز خو په پروتین ماته چې کوم نه چرته نه ملاويږي چې کله هغه ریپلیکیشن وکي او حاصل کې د نشوي د خپل ریپلیکیشن وکي او کله آلته چې کوم نه بار ته وځي ځان سره چې کوم نه حاصل سیل میمورین چې کوم نه هغه ځان نه چا پیره کوي ځان سره چې کوم نه وړي نو دا شان د هم چې کوم نه دا لیپټ بایلیر د کوم ځان ملاوي شوی دا ورته چې کوم نه حاصل نه ملاوي شوی دا حاصل موږ سره هغه چې کوم نه موږ سره اپیتیلیل سیل خانو غره لیپټ بایلیر obtain from the حاصل دا د چرته نه چې کوم نه حاصل کړی دا حاصل نه چې کوم نه حاصل کړی and make viral involve او د دې نه چې کوم نه څه جوړ کړی دی نه چې کوم نه viral involve جوړ کړی نو ګره په ایچ آی وی وایرس کې هم موږ چې کوم دا ځای نو دې موږ viral involve به موږ وی چې دا موږ د پروتین نه جوړ دی نو دا چې دا موږ چې کوم نه viral involve ته د لیپټ بایلیر ته چې کوم نه ته viral involve چې کوم نه هم ویل شي دا لیپټ چې کوم نه دا د چرته نه چې کوم نه حاصل کړی دا لیپټ بایلیر دا د حاصل نه چې کوم نه حاصل کړی دا هغه سیل میمورین د ځان نه راځي پیره کړی او هغه نه څه جوړ کړی دا هغه نه viral involve جوړ کړی نو په دې وجه باندې لیپټ بایلیر ته چې کوم نه ته viral involve چې کوم نه ویل شي دا او به موږ هم باندې سټپ شو دویم نمبر سټپ دویم نمبر پوینټ چې موږ څه کوم یو دی نه په دې موږ څه پکې سپایکس په دې سټرکچر کې چې کوم موږ د سپایکس ملاويږي نو وګوره که تاسو خیال کړئ نو په ایچ آی وی وایرس کې موږ یو قسم د سپایکس ملاوي او دلته چې کوم نه موږ دوه قسم د چې کوم نه سکیږي سپایکس چې کوم نه ملاويږي دلته موږ چې کوم نه دوه قسم سپایکس ملاويږي نو دا گرین چې دا د ښکاری دا قسم د سپایکس دي او بل دا ریډ او بلو چې دا د ښکاری دا قسم د سپایکس دي نو په انفلوئنزا وایرس کې چې کوم نه موږ دوه قسم د چې کوم نه سپایکس ملاويږي اوس چې کوم دا ریډ سپایکس دي سوري دا گرین سپایکس دا گرین چې ما جوړ کړی دا سپایک نو دې سپایکس څنګه سوال دي چې کوم نه موږ هیموګلوبین وایو اوس ته دې چې کوم نه څه کارونه او موږ دوه سپایکس دي دوه قسم د سپایکس دي موږ ځا په انفلوئنزا وایرس کې چې یو ته موږ سوال یو ته موږ هیموګلوبین وایو او بل ته چې کوم نه موږ نیوروماینایډز چې کوم نه وایو یا ورته چې کوم نه سیرایډز چې کوم نه هم وایو
نو معنی ته وایو هیموګلوبین دا مونږه چې کوم نه څنګه سپایکس دي څنګه چې تاسو ته ما وایي چې د مونږه کوم دا گرین چې مونږه کوم سپایکس دي کوم نقدار چې زونه دي نو دې نو مونږه سره دې نو مونږه هیموګلوبین دي دا گرین کلر والا چې کوم نه دا مونږه سره هیموګلوبین دي اوس ته دې چې کوم نه څه کار دی نو هیموګلوبین هیلپ ان اٹیچمنٹ دا چې کوم نه په اٹیچمنٹ کې چې کوم نه مدد ورکوي وذ سیلیک ایسډ سره ان یو هارت سیل چې په هارت سیل باندې چې کوم نه پراتی چې سره چې کوم نه اٹیچ کایي سیل میمبرین سره د چا سیل میمبرین سره د هارت سیل سره د هارت سیل په سیل میمبرین باندې چې کوم نه څه چل کوي دی چې کوم نه اٹیچمنٹ کوي په اٹیچمنٹ کې چې کوم نه دی مدد ورکوي ګوره ساده مطلب دا دی چې مونږ څه کوم د هیموګلوبین کوم سپایکس دي دای په اٹیچمنٹ کې چې کوم نه مدد ورکوي چې د انفلوئنزا وایرس چې کوم نه هارت سیل سره چې کوم نه اٹیچ چې هارت سیل سره اٹیچ کېږي دغه سیل میمبرین سره چې کوم نه اٹیچ کېږي خو شرط پکې دا دی چې آلته کې مونږ سیلیک ایسډ چې کوم نه موجود دي چې چې سیلیک ایسډ نه نو بیا به انفلوئنزا وایرس تعالی په اپیتھیلیل سیل باندې چې کوم نه حمله نه کوي ځکه چې دا حمله سره لپاره کوي د سیلیک ایسډ لپاره کوي چې کله دا سیلیک ایسډ تاخصه پر سیل میمبرین باندې موجود دي د هارت سیل نو آله چې کوم نه څه چل کوي د انفلوئنزا وایرس چې کوم نه حمله کوي اٹیچمنٹ چې کوم نه کوي او هغه اٹیچمنٹ چې کوم نه هغه چا په مدد سره کوي هغه چې کوم نه کوم سپایکس په مدد سره کوي هغه چې کوم نه د هیموګلوبین سپایکس په مدد سره چې کوم نه د اٹیچمنٹ کوي دا موږ یو قسم د سپایکس دی او ته د شکل موږ څنګه نه موږ سره راډ شیپ د راډ په شان دی او ټرایانګولر دی نو وګوره دا د ښکار نو دا موږ چې کوم نه دا راډ شیپ دی دا ټرایانګولر ونکې د هیموګلوبین سیا او څه کار دی اٹیچمنٹ چې کوم نه هغه د کار دی خو چې کله سره ایسډ چې کوم نه موجود دي دا موږ د یو سپایکس بل چې موږ کوم قسم د سپایکس نه هغه موږ سره نیورومانایډز یا ورته چې کوم نه ته سلایډز چې کوم نه هم مل شي او ته دای چې کوم نه څه کار دی دای هیلپ مدد ورکای ان دی ریلیز چې څه چالو شي دای چې کوم نه ریلیز شي او نیو وایرس دا نیو وایرس چې کوم نه څه شي دای چې کوم نه ریلیز شي او چارته چې کوم نه ریلیز شي نو چې موږ سره وایرس دی په سیل باندې حمله کوي چې کوم سیل باندې حمله کوي هغه موږ حاصل وایو چې در لپاره حاصل کوم یا دغه موږ سره اپیتھیلیل سیل او شردار چې حال کې موږ چې کوم نه موجود دی موږ سره کې ایسډ چې کوم نه موجود دی اوس د چې کله په دې اپیتھیلیل سیل باندې کوم نه حمله وکي اول د خپل ریپلیکیشن وکي حال د پروګریشن وکي حال چې کوم نه د ترقیو کې د ځان پر نور کاپیانه جوړي کې نو چې اوس کله هغه کاپیانه بار ته روزي نو پای کې وسه څوک مدد ورکړي نو پای کې وسه چې کوم نه دا سپایکس چې کوم نه مدد ورکړي دا نیورومانایډز چې موږ کوم سپایکس دي دا وسه چې کوم نه څه کوي مدد وسه کوي وګوره دا موږ چې کوم نه نیورومانایډز چې کوم نه سپایکس دي دلته وته چې کوم نه مانوم لیکل دي نو دا سپایکس موږ څه کار کوي چې کله موږ نوې وایرس جوړ شي هغه کله د هاست نه بار ته روزي نو په بار راوتی دوه کې واسه چې کوم دای مدد کوي چې دا نو وایرس چې موږ کوم جوړ شو دا نوې وایرس چې دای چې کوم نه د هاست نه څه شي بار چې کوم نه روزي په دې کې سره مدد کوي ته دای شکل چې کوم نه څنګه نه هغه موږ سره مشروم شیپ ته څنګه چې پښتو کې وته چې کوم نه خلک دغه وای د پیریانو ټوپای چې وته خلک وای نو وګوره پیریانو ټوپای موږ را دغه شانی یو چې کوم نه موږ داسې چوکاون کې ورته ویل شي او بار واسه چې کوم نه هډ لکه مطلب هډ او ټیل ورته چې کوم نه ته ویل شي داسې اونګي او د پاسه په چې کوم نه داسې چت اونګي جوړي څوک وته چې کوم نه چترای وای او څوک وته چې کوم نه پیریانو ټوپای وای ان ته دې شکل موږ څنګه دی د دې سپایکس هغه چې کوم نه موږ د پیریانو ټوپای په شان یا د چترای په شان چې کوم نه موږ څه شیپ ته خنو دا موږ چې کوم نه د سپایک شو اوس په سي نیکسټ چې کوم نه موږ څه کم پوینټ راځي نو نیکسټ کتا څو خیال وکړو نو ګره موږ چې کوم نه لیپټ بایلر یا وال ان ورک دا مو شو دا دوه قسم د سپایکس چې کوم نه هم شو نو ورپسې چې کوم نه موږ دا یو سیز راځي نو دې ته موږ سوال دې ته چې کوم نه موږ میټریکس وایو او دا میټریکس موږ څه سیز دی دا چې کوم نه موږ یو پروتین کورینګ دی صحیح ده پروتینز یا ورته چې کوم نه پروتین کوډ چې کوم نه هم مل صحیح ده دا میټریکس موږ څه سیز دی موږ پروتین کورینګ دی یا چې کوم نه موږ پروتین کوډ ته مطلب دا دی چې په دې کې موږ چې کوم نه دنه پروتین ملاويږي ساده مطلب دا چې دا میټریکس موږ د څه نه جوړ دی دا چې کوم نه موږ د پروتین زونه جوړ دی نو دا موږ میټریکس دی دا تا ته چې کوم نه ریډ دایره دا چې کوم نه ښکاری دا وړي وړي دا موږ څه سیز دی دا موږ میټریکس دی دا موږ د څه نه جوړ دی دا موږ د پروتین زونه جوړ دی نو په دې وجه باندې دا موږ پروتین کورینګ یا وته چې کوم نه پروتین کوډ وایو ښه دا یو پوینټ چې کوم نه کلیئر شو اوس په دې کې په دې میټریکس کې دنه چې کوم نه نور مونږ سم ملاويږي نو په میټریکس کې دنه چې کوم نه مونږ سم ملاويږي په دې کې دنه چې کوم نه مونږ مایکرو مالیکول چې کوم نه ملاويږي کم مایکرو مالیکول چې کوم نه مونږ ملاويږي مونږ چې کوم نه نیوکلیک ایسډ چې کوم نه ملاويږي نیوکلیک ایسډ دلته مونږ څه کم یو دی مونږ څه آر ان اے دی آر ان اے مونږ څه سیس دی آر ان اے او ډي ان اے دا مونږ څه نیوکلیک ایسډ دی دا مونږ ډیټیل سره ویلي چې آر ان اے ډي ان اے نه ګټل دا ډېر امپورټنت ټاپکس دي دا خامخا وګورئ آر
RNA by Abdullah Zafar یا DNA by Abdullah Zafar ورک اندر د براشي آلته به چې کوم نه ځان ته کلیر کې ځکه چې دا په ارزای کې چې کوم نه استعماليږي چې ته بایو ویخه نو په میټرکس کې دنه مونږ څه ملاويږي تاسو ته ما ویل مونږ مایکرو مالیکول ملاويږي کوم مایکرو مالیکول مونږ ملاويږي مونږ چې کوم نه نیوکلیک اسید ملاويږي ورسره چې کوم نه پروتینز ملاويږي ښه نو نیوکلیک اسید مونږ کم دی هغه مونږ د RNA دی نو ګوره اته RNA چې کوم نه مونږ په میټرکس کې ملاويږي 1 2 3 4 5 6 اته RNA دی بګه مونږ او پروتین بګه کم دی دا تخکاری دا چې کوم نه مونږ کیپسیډ دی دا کیپسیډ مونږ چې کوم نه د سنه جوړ دی ګوره دا ماډل لاین نه کاګه دا مونږ کیپسیډ دی او دا دنه کلر والا دا به موږ سره RNA دی نو دا کیپسیډ موږ د څه نه جوړ ده خو کیپسیډ موږ څوم د پروتینز نه جوړ ده کنه نو دا به موږ چې کوم نه پروتین ملاويږي دې تم چې کوم نه ته پروتین کوډ چې کوم نه ویل شي یا دا چې کوم نه پروتین کورینګ چې کوم نه ویل شي چې دا سره ګیر چا پیره دا چې کوم نه RNA نه ګیر چا پیره دی او ګوره یو خبره یاد ساته په HIV کې چې کوم نه مونږ سره 2 RNA چې کوم نه ملاويدل او دلته چې کوم نه مونږ اته RNA چې کوم نه ملاويږي اول د مونږ سره یو کیپسیډ ملاويدل او دلته مونږ اته کیپسیډ ملاويږي مطلب چې کوم RNA د یو RNA لپاره بزان ځان چې کوم نه خپل کیپسیډ نور علامات چې کوم د بلو لاینز راکاګلي دي د RNA نه ګټه په د مونږ د کیپسیډ دي دا مونږ څه سيزونه د مونږ د کیپسیډ دي او پکې د نه چې کوم نه RNA دي کیپسیډ د څه نه جوړ دي د پروتینز نه جوړ دي او د RNA مونږ څه سيزه د مونږ څه نیوکلیک اسید دی نیوکلیک اسید او پروتین مونږ څه سيزونه دي دا مونږ مایکرو مالیکول دي دا مونږ دلته په کوم ځای کې ملاويږي په وایرس کې د میټرکس دنه چې کوم نه ملاويږي کیپسیډ کار سره کیپسیډ چې کوم نه حفاظت کوي د چا درې RNA چې کوم نه حفاظت کوي ښه اوس د مونږ سره RNA ملاويږي نو اته RNA ملاويږي او د یو RNA لپاره چې کوم نه خپل کیپسیډ نو مطلب دا چې اته کیپسیډ چې کوم نه هم مونږ ملاويږي ښه نو دې ته دا ګورا څنګه چې تاسو ما وایي چې دلته مونږ سره ملاويږي نیوکلیک اسید چې کوم نه ملاويږي نه هغه نیوکلیک اسید مونږ کم دی هغه د مونږ سره RNA دی نو 8 RNA اته RNA چې کوم نه مونږ ملاويږي دایسه کار کوي کوډز فار 5 ټایپس پروتین دې مونږ سره 15 قسمه پروتین چې کوم نه کوډ کوي 100 قسمه پروتین چې کوم نه کوډ کوي 15 قسمه پروتین چې کوم نه کوډ کوي نو په 15 قسمو کې چې مونږ سره کوم دا 3 قسمه پروتین دي 3 RNA پولیمریز دا 3 قسمه چې مونږ سره کوم پروتین جوړيږي نو دینه مونږ سره جوړيږي دینه چې کوم نه مونږ سره RNA پولیمریز چې کوم نه جوړيږي RNA مطلب مونږ سره کوم RNA جوړيږي مونږ سره وایرل RNA جوړيږي کوم چې مونږ د وایرس RNA دی نو د دې پروتینونو د کې مونږ کوم 3 پروتین دي هغه نه مونږ سره وایرل RNA پولیمریز جوړيږي وګوره اخر کې پکې اس راغلی دی دا تا د ما ویلي چې مونږ سره لپاره استعمالو انزایم لپاره استعمالو پولیمریز مطلب دا مونږ چې کوم نه انزایم دی پولیمریز مونږ سره انزایم دی نو دا مونږ سره چې کوم نه درې قسمه چې کوم پروتین دی دا مونږ سره جوړای دا مونږ سره RNA پولیمریز جوړای او انزایم د څه نه جوړ د خو پروتین زونه چې کوم نه جوړ دی کنه ښه دا درې قسمه پکې مونږ سره چې کوم نه څه جوړای دی پکې مونږ سره RNA پولیمریز جوړای یا چې کوم نه کدل ته کې ته ولي کې چې وایرل RNA پولیمریز جوړای نو خبره وای ښه and the rest are called protein ته ما ته وایا ته ما او به چې دلته مونږ کم سيزونه چې کوم نه مونږ د پروتین کوډ نه جوړ دی یا پروتین کورینګ نه مونږ نه ته ما دلته کلیر کړه چې مونږ چې کوم د میټرکس دی او دا کوم کیپسیډ دی نو دا مونږ څه سيزونه دا مونږ پروتین کوډ دی چې دلته کې دا پروتین کورینګ جوړای نو د سره بارے جوړای چې دلته کې چې کوم میټرکس او کیپسیډ چې کوم نه درې وایرس لپاره جوړ شي ها دا پوینټ سم چې کوم نه کلیر شو اوس ګوره لګا تاسو مثال درکوم دا مونږ سره RNA دی یو وایرل RNA دی مونږ سره او دا په پاسه چې کوم نه مونږ سره جین لګیدلی دي نو RNA څه کار کوي مونږ سره پروتین سنتیسس کوي کنه پروتین چې کوم نه جوړای کنه دا RNA تا چې کوم نه 100 قسمه پروتین جوړای دا چې کوم نه 15 قسمه پروتین چې کوم نه جوړای مونږ چې کوم اته قسمه RNA دي چې کوم نه څه چل کوي مونږ سره پروتین سنتیسس چې کوم نه کوي کم پروتین جوړای مونږ چې کوم نه وایرل پروتین چې کوم نه جوړای نو بای چې مونږ سره کوم 3 پروتین دي نه مونږ سره RNA پولیمریز چې کوم نه جوړای صحیح ده او د دې علاوه چې مونږ سره نور کوم دي نه مونږ سره پروتین د وایرس لپاره کیپسیډ او میټرکس چې کوم نه تیار کی ها نو دا د مونږ چې کوم نه سټرکچر د چا د انفلوئنزا وایرس یا د فلو وایرس چې سٹارټ کې دا ته ما وې چې د ته مونږ فلو وایرس اولې وایو د فلو مطلب مونږ د بخار ته بدن چوکې د مونږ ته بچ کوم نه پیدا کوي او بل د مونږ د خرابای نو د پوز نه والي چې د لنګز مطلب د الویولای پورې مونږ چې کوم نه لار ده نو دلته کې مونږ سره پتیریل سلی په دې مان چې کوم نه د حمله کوي نو مطلب د تعالی لار چې کوم نه ډسټرب کوي دا د خرابای چې دا د خرابای نه بیا بتاته چې کوم نه زکام ټوخه بدی ته په بدن باندې چې کوم نه بیا راځي ښه او بیا مې دا وې ته مونږ سره اندغه هوستل کوم نه مونږ سره پتیریل سلی هغه مې ته کوم نه کلیر کا او په سټرکچر باندې چې کوم نه هم پویک له وګړه لکه مې دا خو واضح چې کوم نه جوړ کړی دی دوه قسمه سپایکس ته هغه مې دا چې کوم نه بیا بل
فولیکل بیا مې ورته وایي چې دې چې کوم دی څه کار دی او بیا دا پکې مونږ سره لیپټ بایلیر دی پکې دننه چې کوم دی نو مونږ سره دا پکې میټرکس دی میټرکس کې دننه سری دا پکې مونږ سره چې کوم دی نو مایکرو مالیکول دی مطلب پروټین دی پکې نیوکلیک اسید دی پکې او یو پوینټس پکې پاتې شو چې مونږ څه کوم دا دغه دی دا نیوکلیک اسید دی او دا پروټینز دی نو ته دې مجموعي ته مونږ څه وایو دې ټولو ته چې کوم دی مونږ څه وایو دې ته چې کوم دی نو مونږ نیوکلیوکیپسایډ وایو نیوکلیوکیپسایډ ورته ولې وایو چې دلته کې مونږ سره نیوکلیک اسید دی نیوکلیک اسید مونږ سره کم دی هغه مونږ سره آر ان اے دی اته آر ان اے دی مونږ سره او دا کیپسایډ ورته ولې وایو نو دلته کې چې کوم دی نو مونږ سره کیپسایډ چې کوم دی موجود دی او کیپسایډ څه ځای دی کیپسایډ چې کوم دی نو مونږ سره پروټین کوټ دی نو امید ساتم چې دا پوینټس به چې کوم دی نو کلیر شوي د انفلوئنزا یا د فلو وایرس په سټرکچر باندې به چې کوم دی پوه شوي یې لږ در به مو د دې باره کې چې کوم دی علم حاصل کړی چې مونږ سره د فلو وایرس یا د انفلوئنزا وایرس چې کوم دی څه چل کوي او دی چې کوم دی په چا باندې اټیک کوي ګوره د دې تا ته ما وایي اصل کې چې کوم دی مونږ صرف د دې درې قسمونه وو صرف اے بي سی چې دای به چې کوم دی په هیومنز کې مونږ دا بیماری چې کوم دی پیدا کوله تبه بخار به چې کوم دی پیدا کو فلو به چې کوم دی پیدا کوله خو اوس پکې دا ډي چې کوم دی هم ډسکور شوی دی خو دا ډي چې کوم دی دا مونږ څه چل کوي د په نورو ارګانیزمز کې چې کوم دی مونږ صاحب بخار تبه چې کوم دی پیدا کوي لکه مونږ چې کوم دی کیټ بلی شو دا شان کې شو مطلب او ډاګ مونږ چې کوم دی سپیس شو دای چې کوم دی په دې کې څه چل کوي په دې کې چې کوم دی تبه پیدا کوي دا مونږ څه څه نه دی اے بي سی ډي دا چې کوم دی مونږ د انفلوئنزا یا د فلو وایرس چې کوم دی قسمونه دي ها اوس اخر یو کوېشن تاسو نه دا لکه نه چې څنګه تاسو خو به اوس پر سټرکچر باندې انفلوئنزا وایرس پر سټرکچر باندې به چې کوم دی پوه شوي نو کوېشن دا دی چې تاسو ته ما ووایي چې دا انفلوئنزا یا د فلو وایرس په کم سیل باندې اټیک کوي د دې لپاره هغه سیل چې کوم دی نو کم یو دی هغه مونږ چې کوم دی اپیتیلیل سیل دی اوس ته ما ته ووایه چې هغه کم کنډیشن دی چې مونږ سره د انفلوئنزا وایرس په اپیتیلیل سیل باندې چې کوم دی نو حمله نه کوي لکه فرض کړه دا چې کوم دی دغه اپیتیلیل سیل دی او دا مونږ سره انفلوئنزا وایرس دی نو کم کنډیشن دی داسې چې مونږ د اپیتیلیل سیل شته او د انفلوئنزا وایرس په چې کوم دی نو اټیک نه کوي هسې خو تا ته ما ووایي چې د لپاره هغه سیل کم یو دی هغه مونږ چې کوم دی د اپیتیلیل سیل او دا تاسو ته ما په وایرسز کې کلیر کړی وه چې وایرس بغیر د هغه سیل نه چې کوم دی نه څه دی دی چې کوم دی مړ دی دی هغې نه بغیر چې کوم دی نو خپل کار نشي کولی د هغه سیل نه بغیر دی خپل کار نشي کولی چې په هغه سیل باندې حمله کوي نو هله چې کوم دی د خپل پراګریشن او ریپلیکیشن چې کوم دی نو کوي نو اوس ته ما ته ووایي چې هغه کم کنډیشن دی چې مونږ ښه د انفلوئنزا وایرس په دې اپیتیلیل سیل باندې چې کوم دی نو حمله څه کوي هغه چې کوم دی نو نه کوي هغه به تاسو په کمنټ سیکشن کې ووایي بلې ویډیو راتلونکو پورې مونږ اجازت راکوئ وما علینا الا البلاغ جزاکم الله خیر الجزا